عزت، شهرت، دولت، ذلت دا هر څه الله پاک ورکوي. غټ مثال د دې تصویر نه تاسو له درکوم. دا تصویر تاسو له پسکرین باندې ښکاري. دې تصویر کې تاسو له صرف دوه کلاړیان ښکاري جی. یو د استرالیا کلاړي دی نوم یې تاسو وایي، او یو د ساوث افریقا چې د مونږ د جنریشن کلاړي دی هاشم آملہ. د کرکټ مونږه کتلې دی، او دا بل چې کوم دی دا هیډن دی. د کرکټ زمونږ نه چې کوم مخکې مشرانو لکه هغه کتلې دی، مونږ لږ ډېر کرکټ د هیډن کتلې دی. د استرالیا هیډن دی او یو هاشم آملہ دی. اوس د هاشم آملہ ته الله پاک څومره عزت ورکړی دی، نو تاسو په دې ویډیو کې در سره مکمل زه کلیریفای کوم چې عزت او ذلت د الله پاک په لاس کې دی. ګوره دا د WTC فاینل نه مخکې دا تصویر وښکلی شوی دی. د WTC فاینل ټرافي چې کومه تاسو له په دې میز باندې ښکاري دا وکټ غونټې ده او دا بال غونټې ولې د سر له لګېدلې دی. نو دا د WTC فاینل ټرافي دی. دا چې څوک WTC ورلډ ټیسټ چیمپینشپ فاینل وګټي نو یې له به دا ټرافي میلاویږي، چونکې فاینل شروع دی الریډي د استرالیا او د ساوث افریقا فاینل شروع دی. نو فاینل شروع کېدو نه مخکې ICC لارډز ګراوند لدا ګراوند د میچ فاینل چې کوم دی دا په انګلند کې دی، په لارډز کې. دا ګراوند کې ډېر غټ غټ لیجنډ کلاړیان ناستو جی. څوک ناستو وورئ جی. برین لارا پکې ناستو په دغه ګراوند کې، ګرین سمیت پکې ناستو چې یو غټ کلاړي پاتې شوی، سچن ټنډولکر پکې ناستو، وسیم اکرم پکې ناستو، ایډم ګیلیکریسټ پکې ناستو، گلین میکرا پکې ناستو د استرالیا بالر دی جی، میتیو هیډن پکې ناستو. هیډن خدای تاسو لپاره تصویر کې هم ښکاري. AB ډیویډیر غونټې غټ غټ کلاړیان په ګراوند کې ناستو. خو بیا هم د فاینل ټرافي چې کوم دی ګراوند لا د چا په لاسو باندې ICC راکوزه کا، د هاشم آملہ په لاسونو باندې ICC راکوزه کا دغه ټرافي ګراوند ته. او کله چې هاشم آملہ دغه ټرافي ګراوند ته راکوزوله نو دغه ټایم کې دا ټول لیجنډ کلاړیان او سره د ټول کراوډ پورې ټول ودرېدل او دلې کلیپینګ هم وکړو، دلې لاسونه هم پړکول. نو دا عزت چې کوم دی دا الله پاک هاشم آملہ ته ورکو. هاشم آملہ یو ډېر نایس انسان دی. هاشم آملہ غوره مسلمان دی. د مسلمان خو لکه تاسو لګي راښکاري ښه په سنتو ښه برابر انسان دی. وروره د په خپل کرکټ کې یو ټیسټ میچ د په هغه ټیسټ میچ کې هم روژه نیولې او په هغه ټیسټ میچ کې د روژه په خوله ټوله ورځ بیټینګ هم کړی چې 200 پلس سکور یې کړی. وروره نو د روژه نه د قضا کړی، کله د ټیسټ میچ او که ون ډے او که T20 خو د میچ دپاره که رمضان نو د روژه نه د قضا کړی. یو د په خپل کیریر کې په خپل شرټ باندې چرته د حرام شي نوم نه دی لیکلی. تاسو به اکثر د ساوث افریقا ټریک سوټ کتلی وي، په هغې باندې اکثر دلته کاسټل لیکلی وي. دا کاسټل چې کوم دی دا د شرابو کمپني ده. دا کاسټل نوم به د په شرټ باندې نو. دې نه علاوه نن سبا د جوارۍ دا کمپنیانې دي، د جوارۍ دا ایپس راوتي دي چې د ډېر غټ ایډورټایزمنټ کوي. دا ټول کلاړیان د ایشتي دي. وسیم اکرم خپله د BJ یو ایپ دی چې په هغې خلک آنلاین جواري کوي، چې وسیم اکرم د هغې دغه دی برانډ امبیسیډر دی. وروره غټ غټ کلاړیان ګوره د جوارۍ ایپونه چې کوم دی. او دا هاشم آملہ باندې تاسو جوارۍ د ایپ کې وینئ نه چېرته داسې د په خپل کیریر کې چې کله د یو نوم یو پیک ټایم و چې هاشم آملہ د ساوث افریقا بیسټ بیټسمین دی، هغه ټایم کې د چېرته دومره غټ مسټیک نه کړی، الله پاک یې نو ناراضه کړی. نو اوس په څو کې نو دا هر څه دله چې کوم دی د الله پاک د طرفې دومره غټ عزت په WTC فاینل کې الله پاک ورکو. دې حوالې سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ.